د جادو په وجه باندې جنات مسلط کېدل او د انسان بدن دې سره بیا څنګه وي د خلق جادو چې کوي کاله علم کوي یا سفلی عمل کوي یا منتري کوي یا کوډ کوي یا داسې نور هغه عمل کوي په انسان باندې چې د انسان بدن ورسره روز خرابېږي چې کم کس باندې هم د جادو په وجه جنات مسلط کېږي دا جادوګر خلک څومره جادوګر دا په یو څو څیزونو باندې کوي هغه څیزونه ورته ښایم بیا هغې نه پس ته د جادو د راویستلو طریقه ښیم جادو به څنګه معلومي کوم ځای کې به پروت څنګه به دغه کې او جادو ختمولو طریقه ته مکمل ښیم انشاءالله دې نه به تاسو مکمل په یو هفته کې یا 2 هفتو کې به تاسو مکمل بدن صفا شي نو د جادو په وجه باندې چې جنات مسلط شي که زنانو باندې جادو شوي د زنانو ورځ تر ورځه بدن خرابېږي چهره په بله باندې اوړي ښایسته چهره خراب شي بعضې خلک داسې وي چې ښه ښایسته هم وي رشتې هم پرې ښه ډېر راځي خو د خلکو خوښېږي نه ښه تعلیم هم کړي ښه دینداره کورنۍ هم وي خو د چا خوښېږي نه هغه وجه دا وي د جادو په وجه باندې هغه رشتې خرابېږي یا د جادو په وجه باندې مخ بالکل بدل شي مخ باندې ویښته غټ غټ روخېږي داسې مخ نمونه بالکل بدله شي یا د بعض زنانو د حساب لاندې ملا خوږېږي ورسره سپوغ کې دردونه کېږي تشي خوږېږي ورسره اوږو باندې بوج راځي ورسره تر دې پورې چې مینسس بیماري هغه هم بیخي بهکار خراب شي په دې باندې بعضې زنانه پوهېږي خپله یا بیخي بې ټایمه شي ودرېږي نه په میاشتو باندې یا بالکل داسې په میاشتو راځي نه بندش پیچولی په میاشتو نه راځي نو چې کومو خلکو باندې جادو په وجه جنات مسلط شي او جنات بدن کې انخلي نو دا خلک په څه باندې جادو کوي جادو به کوي یا به دا دغه ګوډاګي جوړ کړي کپړو نه یا داسې نور څیزونه ګوډاګي جوړ کړي څوک ورته ګوډاګي څوک ورته څه وایي دا لوبو ګوډۍ چې کومې وي دا جوړې کړي دې کې بیا مختلف قسم ستنې ورکوي جادو خلک یا په معده باندې کوي یا په زړه باندې کوي او یا په دماغ باندې کوي په دغه 3 څیزونو باندې خاص کر جادو خلک کوي بیا نور څیزونو باندې هم کېږي بعضې خلک دا وایي چې دا کس په خپو شل شي دا شي یا سترګو نظر راشي مختلف قسم دغې خو چې مونږ ورته څونه هم کتلي مونږ څونه په کتابونو کې کتلي د خلک څنګه جادوان کوي هغه داسې کوي چې ستنې راوالي په زړه کې ستنې ورته ټومبي یا د چیلي زړه راواخلي داسې بل زړه راولي کې ستنې ورکي او هغې باندې پړایو کې یې اورته ونیسي اوس یې داسې کار وکړي چې ونه کې ځوړند کړي هغې نه مرغۍ یا مارغان نازي او چکونه ټونګې ته لګوي هغه خوري نو انسان ته په دې وجه باندې تکلیف رسي د هغه زړه هر ټایم تنګ وي داسې تنګ وي لکه چا موټي کړي وي بالکل په یو ځای کې زړه نه خوشحالېږي هر ټایم بدن خوږېږي داسې وي ته که هر ټایم د منډې تړلې وهلې دي یا ښه درون کار کړی دی او بدن یې دردونه کوي یا داسې وي چې بالکل په اوږو باندې داسې به وي چې بالکل لیوني وي یا د جادو په وجه باندې جنات په ده باندې مسلط کې بار په ده جنات راځي چېرته مړي وشي یا چېرته دې لمونځ ته کښېني یا قرآن نه اخلي یا تلاوت کړي یا داسې نور دغه کوي د باندې فورا جنات حاضرېږي او راغورځېږي ځي په ځي باندې نو دغه جناتو علاماتو یا کوم خلک جادو کوي هغې ته مختصر غونته یو عمل ښیم بهترین عمل دی د قرآن مجید آیات دې سره پتم لګي انسان په خپله توبهګار هم چې توبه هم د الله راشي معافي هم نه غواړي دا عمل هغه کس چې وکړي چې کم کس په دیندار وي مونځ ورځ پابندۍ سره کوي او خپل ځان دپاره دا کولو شي بل کس دپاره نشي کولی هر کس د اجازت نشته چې هغې بل دپاره وکړي خپل کور کې رور ته خور ته ښځې ته خاوند ته مور ته دی ته کوی چې بهرنو خلکو ته نشي کولی د عمل که چا وکړو او د ده باندې د سحر هغه الټه اثر وکړو نو زه به یې ذمهوار نه یم ځکه چې تاسو صفا خبره کوم دا عمل سخت هر کس نشي کوي خو به هر حال کم کس زنداره وي یا کم کس خپل کور خلکو ته کوي نو هغې بالکل بېشک اجازت زما طرف ورته 200 بار درود شریف وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم روح مبارک باندې تحفه پیش کړي زما طرف نه مکمل اجازت درته عمل لی د ماسخوتن مونځ نه پس په یک تنهایۍ کې به کښېنې یک تنهایۍ کې اور چې کوم دی دغه به شمع به راواخلي شمنی مومبتي آب راواخلي په هغې باندې د قرآن مجید د آیات 101 بار ویل دي اول او اخر ته یو ځل درود شریف ویل دي 9 ځل یا 11 ځل مطلب 7 بار یا 11 بار او یو ځل دا آیات ویل دي د قرآن مجید آیات رب المشرق والمغرب لا اله الا هو عليه فاتخذه وکیلا دغه آیات یو ځل ویل دي مومبتي به راواخلي په هغې باندې به دا چوف کړي یک تنهایۍ کې به ناست دا چې کله ووایي پې چوف کړي پې همدغه باطي راواخله او نیت پکې دا کوه چې خدای مونږ باندې چا کړي خدای مونږ ته اوښي یا مونږ ته خدای پاکه ذلیله کې چې راشه مونږ نه معافي وغواړي دغه آیات ته صرف 11 دن لګاتار وکړه هره شپه یې کوه او په دغه شمع دموه او هره شپه به یو مومبتي راخلي خو مومبتي سور کلر والا ریډ کلر چې کوم دی سرخ
هغه شمع براخلی هغه بدمي او هغه باطې ته په تیاره کې بیا بلو هغه ته کېنا او دا آیات بیا بد بشمیره وایا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو عليه فاتخذه وكيلا د سوره مزمل آیات ته د آیات بار بار وایا چې دا باطې دی اور ته ګوره شمع کې کوم اور بلیږي دی اور لمبې ته ګوره چې تا باندې سو کې یا تا باندې جادوان وي تعویذونه تا باقي د کې ښکار وسوسي بدنه دا عمل تاسو ګارانټي سره وکي شرطن یو کوي چې کار اونو کو ماته دروغ دی راته ویلو نو څه جوړه مې زر کوم ان شاء الله خو په شرط د چې کم کس باندې سحر شي یا په کم کسونه باندې جنات بار بار حاضرېږي آی دا عملو کې چې جن دا جنات ختم نو شو راته ماته وي چې غول دراته خولي دروغ دراته ویلي الحمدلله بهترین عمل دی زبردست عمل دی نو وی ګوري خوند یو ګو سم فائدہ درته کوي چې سونه د نکیږي د الله رضا لپاره زما د نمایش زما د لپاره بهشکه زما مخ له بيخي پټ کوي او صرف د आवाज وایس ریکارډ کې مخ خلکو ته شیر کوي چې خلکو ته فائدہ ورسي ان شاء الله تاسو فائدہ وګورئ ان شاء الله تاسو ژوند په خپل ماده دعا کې ان شاء الله او الله تعالی دې موږ تاسو ندا شي بعضی ملګری داسې نور عملونه وي چې موږ ته جادو باره کې یا د بل څه باره کې چا څه قسم مسلې وي تاسو بالکل کمنټ کې کوي شي موږ واتس اپ باندې تاسو کوي شي زموږ واتس اپ نمبر یوټیوب چینل کې شته چې په ټیک ټاک نه شیر کیږي نو یوټیوب چینل کې شته مفتی فیصل 034 نو هغه دا زموږ نمبر هغه څه تاسو رابطه کوي شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته